ناممکن نه ناممکن حاجت ان شاء الله پوره شي. الله دې ستاسو ټول حاجتونه دې مونږ پوره کړي، دې مونږ حاجت روا، دې مونږ مشکل کشا یو الله دې. تاسو داسې وظیفه هم چې یو اسانه وظیفه ده چې ماشوم هم کوي شي. الله اکبر د الله اکبر وظیفه ده او دومره اسانه ده چې ټول په کور کې ټول کسانو باندې هم کوي شي. محفل کې ټول کسان لوی واړه خو چې صحیح طریقې سره ویل شي، صحیح تلفظ سره. نو دا چې ټول راغون شي نو اول به 2 رکعاته نفل وکړئ. داسې حاجتونه چې ستا ټول عمر حاجتونو دپاره دعاګانې کوې، دقه شانتې وظیفې کوې، لیکن نه پوره کېږي. ستا مالي ټینشن دی، جادو ټینشن دی، درته دشمنانو ټینشن خوف دی، دقه شان د پیریانو ټینشن دی، مړه هر خوف به دې ختم شي. ستا تجارت کې چې دی نو ستا سوداګري او ستا دکانداري نه چلیږي، کاروبار دې خراب دی، ستا اولاد نشته. څه مقصد دپاره چې کوې انشاءالله هغه به پوره کېږي. چې کوم مقصد دپاره کوې هغه به انشاءالله پوره کېږي. الله اکبر، الله ډېر لوی دی. نو دا وظیفه به داسې وکړئ چې په یو کس هم کوی شي، په 2 کس هم کوی شي، په 3 4 دا پکې قید نشته چې 100 کسان، په هر 100 کس کوی شي. کور کې ټول کسان راغونډ شي کوی شي. دا به داسې طریقې سره کوئ چې کم کسان تاسو سره په دې کې شاملي. نو اړمبینه خو لږ اسانه ده، په یوازې هم سړی کوی شي، بیا مخکې ګرانېږي ورپسې څورېږي. نو اړمبی به ټول 2 رکعاته نفل چې څوک هم شاملېږي، 2 رکعاته نفل صلات حاجت او بیا به 11 پیرې درود شریف او په اړمبی ورځ باندې به 1000 پیرې ووایئ الله اکبر الله اکبر الله اکبر. یعنی الله ډیر لوی دی، الله هر څه کوي. الله پاک ته خپل حاجتونه وړاندې کړل، بس بیا به غم مه کوه، انشاءالله الله به پوره کوي. الله اکبر 1000 پیرې ووایئ، اول او اخر 11 پیرې درود شریف، اول نفل 2 رکعات. په دویمه ورځ به بیا دغه شانتې 2 رکعاته نفل صلات حاجت، 11 پیرې درود شریف او الله اکبر 2000 ځله 2000. بیا به اخر کې درود شریف 11 پیرې. بیا به په درېیمه ورځ دقه شانتې ترتیب سره 2 رکعاته نفل به هره ورځ اول او اخر کې 11 پیرې درود شریف، خو روزانه به 1000 پیرې زیاتی. په لومبۍ ورځ باندې 1000 ځله، په دویم 2000، په درېیم 3000، بیا 4، بیا 5، 6، 7، 9، 10، 11. داسې زور پسه 140 ورځې وظیفه وکړئ. ما ورته ووایي اخري کې بیا لږ ګران وي که نه، اخري کې 40,000 140,000. نو دا بیا په ډېر کسه چې وکړې نو بیا بهتره ده، اسانه ده. که تا یوازې شروع کړه او اخري کې درته تعداد زیات شو، اخري کې ځان سره څوک ملګري که خو دا وظیفه وکړئ. یعنې بل څوک بارئ نه، د کور ملګري، د کور کسان، نو هغوی ځان سره کوی شي، باقاعده تا سره پوره کوی شي. 140 ورځې دا وظیفه وکړئ انشاءالله. اخره ورځ باندې به ښه مزېداره صدقه وکړي د خپل وس مطابق او دعاګانې به وکړي. انشاءالله العزیز ستا هر حاجت چې وي ناممکنه نه ناممکنه حاجت انشاءالله پوره شي. الله دې ستاسو ټولو حاجتونه دې مونږ پوره کړي، دې مونږ حاجت روا، دې مونږ مشکل کشا یو الله دی. الله پاک دې ستاسو خوشحال ساتي. الله دې ټولو مسلمانانو غمونه، فکرونه، تکلیفونه په خپل فضل سره لرې کړي. خوشحالی دې ټولو مسلمانانو ته نصیب کړي دنیا او آخرت کې. وآخر دعوانا ان